السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هندستان مشهوره اداکاره ثنا خان څنګه مفتی انس سره واده وکړو او ولې اداکاری پرېښودله او دومره غټ محنت پیچا وکړو چې مفتی انس سره واده خو وکړو او اوس ښایسته د اسلام زندگی خو تیروي. ملګرو ټول معلومات در سره زمونږ د ویډیو کې خامخا وګورئ. کو تاسو زمونږ چینل کې نه وئ نو زمونږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډیر زر در رسي. ملګرو ثنا خان د هندستان مشهوره اداکاره ده او هغه کم از کم 250 فلمونو کې کار خوم کړی دی او هغه مخ کې په حاشیه جامع اچولې کله به لنډې جامع اچولې او په هغه جامو کې به د ثنا خان ټول جسم ښکارېدو. نو ملګرو اخیره ور په ثنا خان باندې دومره غټ محنت چا وکړو چې هغه یو عالم دین مفتی انس سره واده وکړو. دومره محنت په اخیره ور چا وکړو. ملګرو اوس هغه باره کې د ثنا نه موږ دا خبرې وباسو. ملګرو ثنا خان دا ویلي دي چې ټول آرام او سکون په دین کې دی. کله چې هم ما مفتی انس سره واده کړی نو زما زندگی بدله شوې ده او ما کې یو چینج راغلی دی. مخکې به ما فلمونه جوړول خو هغې کې ماته سکون نه میلاوېدو، ټوله شپه ما خوب نه کولو. خو چې کله هم ما مفتی انس سره واده کړی دی نو زه بس ماشاءالله ښه په حرام یم او کور کې ښایسته پایا عزت ژوند تېروم او ماشاءالله زه اوس ښایسته حیا او عزت پرده خو کوم او ماشاءالله زه اوس هغه تنګې جامې خو نه اچوم. په ما باندې د الله پاک یو لوی رحم وشو چې الله پاک ماته د داسې عالم دین مفتی انس سره زما واده وشو چې هغه په ټول انډیا کې ډیر مشهور خوم دی او زه په دې خبره ډیر سخت خوشاله یم چې الله پاک زه د بد کارونو منع کړم او زه ښه کارونو ته راواړولم. ملګرو ثنا او مفتی انس دی وخت کې په اج کې دي، په خانه کعبه کې دي، هغه دی وخت کې اج خوم کړی دی او د هغه د اج تصویران خوم راغلي دي. ملګرو تاسو ته پته ده چې د الله او د رسول په لاره کې یو سکون یو حرام دی. د دنیا کې سکون او آرام نشته ځکه چې دا یو مشهوره اداکاره ده ثنا خان چې هغې د خپل ژوند ټول حقیقت بیان کو. ملګرو په دې ویډیو کې ستاسو لپاره یو لوی حقیقت خو پروت دی چې کوم سړي ته خو زړه ته سکون نه میلاویږي نو هغه له پکار دی چې هغه 15 وخته مونځ او دس کوي او الله او د الله د رسول لاره اختیار کړي نو ان شاء الله هغه په دې دنیا هم کامیاب شي او په هغه دنیا به هم کامیاب شي. ملګرو زمونږ د طرف نه دغه معلوماتو دغه رنګې معلوماتو لپاره زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډېر زر در رسي. السلام.